بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو تاسو به یو متل اورېدلی وي د لکلي جولا مشري یا دروان کلي جولا مشري. متل مې ټیک وي غلط مې وي تاسو لږه تصحیح وکړئ. خبره مې دې پسې کوله کله کله د پاکستان او د انډیا خبره کېږي وي چې 15 پاکستان یو کې نه وي یو انډیا ته جوړېږي. بدقسمتۍ نه هغه وخت کې چې کوم خلکه په انډیا کې و هغوی پاکستان جوړو او چې کوم په پاکستان کې و په ځای پاتې شو. لکه زه د تنګي نه راځم او 400 جوړوم 400 تحصیل. نو لکه دا ناممکنه خبرې زه به 400 تحصیل کې زما څومره پوهه ده زه به څومره ځای راګیروم څه به کومه. نو دغه یو خبره هسې ذهن کې مې راله خیر سوچ پې وکړې چې نن پاکستان ولې دونه وړه رغبه لري یو انډیا دومره غټه ولې ده چې وکړل ولې وکړل کوم وخت کې وکړل څو شو. ګرانو کتونکو نن زه خبره ترې کومه په محکمه اکسایز باندې. محکمه اکسایز کار څه دی؟ پراپرټو والا نه ټیکس اخیستل، بارګینونو والا نه ټیکس اخیستل، او چې کوم ګاډي غیر رجسټر وي رجسټر کول، او یا چې کوم ګاډو کې فرق وي په هغې پرچه ورکول او هغه بیا په کباړ کې خرڅول. دا د اکسایز کار دی. په ټوله پښتونخوا کې دې وخت کې 1100 ملازمین په اکسایز کې کار کوي. اکسایز محکمه چې دا متعارف شوې ده بهر روتې را دې ته چا پیدې ورکړي دي سهولتونه یې ورکړي دي نو هغه ارواخاد لیاقت شبابو چې د نوښار سره تعلق ساته نن په دې دنیا نشته خو هغه اکسایز له ډېر کار کړی دی. په اکسایز محکمه کې برتۍ هم ډېرې کړي دي. ګرانو کتونکو دلته زموږ په دې پښتونخوا کې بعضې سیاسي ډلې هغه خو د پښتونخوا د مفادو خبرې کوي. بلکل ټیک خبره ده. د وسایلو خبرې کوي. ډېر خلک وایي د خدمت خبرې کوي. خو زه به درته دلته کې لږ د هغوی د خدمت او د وسایلو خبره صرف په دې محکمه کې روباسمه چې دې وخت کې په پښتونخوا کې موږ نن د یو خان دی ډېر تکړه انسان دی او هغه وایي چې زه د دې سیمې اوسېدونکی یم په دې سیمه کې مرم او په دې سیمه کې بار څه لګوم. هغه د یو ګاډي رجسټریشن کو د ریویو. موږ چې کله 400 دفتر ته لاړو 2 پیرې لاړو نو یو پیر راته وایي موټر سایکل رجسټریشن کوئ. هغه ورته نه د ریویو کو. بیا رالو څونه فیس پې راځي 5.5 لکه روپۍ. بیا رالو چې بیا لاړو بیا نه هغه نه ایرو بیا راته وایي چې د موټر سایکل دغه کې خان ورته وایي ستاسو ذهن کې صرف موټر سایکل دی اوس څه کې موټر سایکل واخلو زه د ریویو رجسټریشن کوم هم په دې 400 کې کوم. بیا هغوی کله مردان ته ټیلیفون کوه کله پېښور ته ټیلیفون کوه پیدل هم پې نه جدید دا رجسټریشن به څنګه کېږي. ډېره حیران کن شانتې مرحله وه هسې کنفیوژن شانتې و. موږ ویې راشه دا کاغذونه تې د لاسه که چېرته دې ته نقصان ونه رسوي. بهرحال بیا کوم مشر چې و ډېر تکړه کس دی هغه وایي چې یاره د دې د سکیننګ وشي دې کاغذونو د سکیننګ دپاره موږ پېښور ته لاړو. چې پېښور ته لاړو نو هلته کې په هغه مشین باندې سکیننګ وشو نو مشین ټیک کو وي دا کاغذونه ټیک دي. بیا کله یو افسر راځي کله بل افسر راځي کله بل افسر راځي او کاغذ په ګوتو کې اړی راړی کله دې خوا راکاږي او کله دې خوا راکاږي او کله را ماتوي. اخري رزلټ تپوس هم ته وکړو چې څه دي یاره پې نه شوم. نو په هغه خپل مشین باندې اعتبار نو چې هغه وایي چې دا ټیک ټاک دی خو یاره بس پې نه شو چې اصلي دی خو دیسي دي. بیا کته را کته نو ویاره زاړه فایلونه به وګورو چې یاره چېرته د ریویو په دې پښتونخوا کې چې رجسټریشن کړي وي نو هغې سره به دا کاغذونه چک کړو. چې ریکارډ یې وکته نو په پښتونخوا کې چا د ریویو ګاډي دا ډاله چې ورته وایي پنجابیان ورته ډاله وایي دا ډبل سیټر دا ګاډي نه وي شاته چې ورپسې ځای وي د دې چا رجسټریشن نه دی کړی. حیران شوم چې په دومره پښتونخوا کې خو دا ګاډي دومره زیات ګرځي او دا د دې صوبې اوسېدونکي دي او په دې صوبه کې دوی رجسټریشن نه کوي دې صوبې ته دا مراعات نه ورکوي. دا د دې صوبې محکمه ده وسایل او پیدې دې صوبې ته رارسي او دوی پنجاب ته ځي او دلته کې رجسټریشن نه کوي. دغه ځای کې ما د دې سیاسي خلکو نه د دې ځای د کاروباري خلکو نه اړه مات شو چې
تاسو د خپلې صوبې سره خپله څونه مخلصه یې چې دلته رجسټریشن نه کوئ. په پښتونخوا کې دا ړومبنې د ریویو ګاډي رجسټریشن کیږي، کله به کیږي ځکه چې لا هغوی په پیږم نه، خو دا به کیږي. په 400 کې لا تر دې وخته پورې الټو کار رجسټریشن خو هم نه دی شوی، صرف موټر سایکل او د ټولو ملازمینو په ذهنونو کې صرف موټر سایکل دی او بدقسمتۍ نه د موټر سایکلو رجسټریشن کیږي او دا محکمه هغوی له نمبر پلیټ نشي ورکولی. د 4 کالو نه زیات وشي چې یو موټر سایکل والا له دوی نمبر پلیټ نه دی ورکړی، د رجسټریشن ترې نه ښه ډېرې پیسې اخلي. نو په کار دا ده چې دوی هم سهولت ورکوي که نه. ښه بیا د بهر ملکونو دې ملکونو فرق، ښه بهر ملکونو کې چې ټیکس ورکوي او چېرته ټیکسي ادارې ته لاړ شي، دلته کې به تا ته شربت او ډېر سهولت او ډېر جیجان به دې کوي ځکه چې هغوی له ټیکس ورکوي. دلته کې چې لاړ شي نو شپارستونه به ګوره، مینتونه به کوي، ټیکس به هم ورکوي، پیسې به هم ځان به هم ورته تړي او هغه تړل به بیا شکمني. زه تاله د خپل ګاډي کاغذونه در کوم، تاسو رجسټریشن کوم، کاغذونه غلط دي، زما ګاډی خو لاړه تباه شو، تاله یې څه؟ نو بیا په هغې کې وخت ولې، ټیم ولې، کړاو ولې؟ دا خو د هغوی کوتاهي ده. بله خبره ګرانو کتونکو، دلته کې په 400 کې دې وخت کې د اکسایز تاڼه نشته، پولیس سټیشن یې نشته. دلته چې څوک ګیر شي نو هغه به مردان ته وړلی کېږي. ښه بیا سب آفس چې کوم دی نو په شب قدر کې شته، په تنګي تحصیل کې ولې نشته؟ دې تنګي تحصیل کې دومره تکړه خلک نشته چې هغه دغه ځای کې د اکسایز دفتر روړي. آیا دغلته سمګلران نشته؟ دغلته پراپرټو والا نشته؟ دغلته بارګینونو والا نشته چې دوی له ټکسونه راټول کړي؟ نو په تنګي کې دا دفتر نشته دی. بیا د اکسایز تاړه چلته ده، د اکسایز پرون 80 کیلو آیس چې کوم دی او چرس دا په 400 کې نیولي دي. پولیس چې کوم دی کیلو ونیسي، کیلو یا 2 کیلو، او په دې سوشل میډیا او په واتس اپ ګروپونو کې دا روان دي. اکسایز روزانه حساب سره د دې کاروایی کوي، بالکل کاروایی کوي. خراج تحسین ورته پیش کوو چې هغه دغه خلاف چې کوم دی د آیس او د سمګلینګ خلاف خو پوره کار کوي، خو د هغوی هغه شانتي میډیا نشته دی. کار ښه ټیک ټاک روان دی، دغه کار روان دی. خو په کار چې په 400 کې تاڼه وه نو مردان ته به تګ نو، دلته حوالاتو نو مردان ته به تګ نو دلته کې دا نشته. دا زه د ریاست نه، حکومت وخت نه، د سیاسي خلکو نه غوښتنه کوم چې دلته تاڼې بندوبست وشي. دا 2012 کې قایمه دغه ده، محکمه ده، او د دې محکمې نه د پښتونخوا خزانې ته ډېر زیات انکم را روان دی، خو بدقسمتۍ نه دې ته توجه نه ورکوي. لکه چې موږ صرف ذکر وکړو نو 6% چې کوم دی د تماکو ټیکس دوی اخلي، 9% چې کوم دی انکم ټیکس والا ټیکس اخلي. انکم ټیکس والا د دې کال د تماکو دغه چې کوم ده ټیکه بولی هغه په 19 کروڑ وکړله، او اکسایز والا 22 کروڑ او 1 لاک باندې وکړله. نو ګوره فرق ته وګوره، دا 22 کروڑ او 1 لاک خدا تماکو نه چې کوم دی دې صوبې ته د محکمې ته پیدا ده. یو لیاقت شباب دې ته چې ترقي ورکړې ده، بیا ترقي نه ده، ګاډي هم ورکړې دي، بړتي هم ورکړې ده، هر څه یې ورکړې ده. نو ګرانو کتونکو، په دې ننني پروګرام کې مې مختصراً دا وی چې یو خو په ټوله پښتونخوا کې نن ریویو ګاډي چې کوم دی نو هغه رجسټریشن کېږي لګیا دي. په 400 کې د موټر سایکلو نه علاوه چا د الټو رجسټریشن هم نه دی کړی. دلته کې چې کم سیاسي خلک د وسایلو، د مفاداتو، د خوشحالو، د ترقۍ، د سوکالۍ خبره کوي، نو په کار دا ده چې په دې خپله ضلع کې، په دې خپله صوبه کې د ګاډو رجسټریشن یې وکړي. پنجاب ته دې نه ځي چې اسلام آباد ته ځي، ولته ځي. ښه بله خبره، اسلام آباد کې او په سند کې کارډونه د ګاډو جاري شوي دي. پښتونخوا کې لا اوس هم دا هغه زوړ وخت کاپي ورکوي، اوسه پورې دلته کې کارډونه چې کوم دی نو هغه تیار نشو. خو نن دا کارډونه چې نه کېږي یا دا وسایل نه کېږي، دا د نالایق افسرانو په وجه باندې. او هغه نالایقتوب ما نن ولیده چې هغوی د ګاډي په کاغذ باندې نه پوهېږي. زه خو خیران دی چې ما اکسایز والا ونیسي نو زه به دې دا تپوس کوم چې تا د دې ګاډي تصدیق ولې وکړو، او تصدیق دې څنګه وکړو چې دا جعلي دی. ته په خپل ماشین باندې اعتبار دی کې چې ستا ماشین یې اوریجنل ثابت کړي، او ته بیا هم چې دا څنګه، نو تا ته به د اوریجنل څنګه پته لګي. د یو ګاډي 2 کاپۍ هم جوړېږي او 3 کاپۍ هم جوړېږي، دا هم یاد ساتئ.
داسې ډېرې نورې خبرې دي په بله موقع باندې به کومه خو زما به د پښتونخوا دې ولس ته خواست وي چې په دې خپله محکمه کې په دې خپله علاقه کې په خپلو ضلعو کې چېرته هم چې د اکسایز دفترونه دي په هغې کې د ګاډو رجسټریشن کوي نو د دې خلکو به پوی هم راشي د دوی ذهنونو نه به صرف دا موټر سایکل وموځي او دوی به خبر هم شي چې د اکسلای دومره پیس دی د الټو دومره پیس دی د ریویو دونه پیس دی نو هغوی هم پرې لا پویه نه دي نو هغوی هم پوهي او په کار دا ده چې د زما د پروګرام نه پس د اکسایز محکمې والا داخلکاران چې څوک رجسټریشن کوي هغوی د لږ ځان خبر کړي چې د ګاډي د اوریجنل کاغذونو پته به څنګه لګي او رجسټریشن به څنګه کیږي څومره پیس دی او په څومره وخت کې به ویل کیږي چې یو دفتر د بل دفتر نه تپوس لري چې په هر دفتر کې دا سهولت موجود وي زموږ 400 دفتر ته د سکیننګ دا ماشین هم راوړل شي نو دا هم یو ډېره ښه خبرې او موټر سایکل والا ته پوري چې کوم دی نو نمبر پلیټ یې خو مواله شي انشاءالله په بله موقع بیا خبرې کوو.